أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. صدق الله مولانا العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پرون 16 دسمبر 2022 او د دسمبر میاش خصوصا 16 تاریخ پاکستانی قوم ته ډیر غمونه ور یادی. د نن نه 51 سال مخکې په 16 دسمبر 1971 باندې پاکستان دو ټوکړې شو. سقوط ډاکا په دې موقع شو. دا د اسلامی تاریخ یو بدترین واقعه وه او پاکستانی قوم مغربي پاکستانیانو خپل رونه مشرقي پاکستانیان رضا ونه ساتلی شو. د بھارت هندو بنیې په قیادت کې یا د هغې په تعاون سره ظالمانو د پاکستان نیمه حصه جدا کړه او د هغې وخت وزیر اعظم اندرا ګاندي د ډېرې خوشحالۍ نه دا خبره وکړه چې منګه دو قومی نظریہ په خلیجی بنگال کې غرق کړه. ہم نے قائد اعظم کا دو قومی نظریہ خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے یا غرق کر دیا ہے. د همدرد او د غمجنو خلقو او د مخلصو خلقو ړونه په دې باندې قطرې قطرې. بیا ناشنا خبره دا شوه چې په 16 دسمبر 2014 یعنې د نن نه 8 کاله مخکې په پیښور کې په ارمی پبلک سکول باندې ظالمانو حمله وکړه. 150 کسان چې په هغې کې 132 کسان ماشومانو او نورې پکې زنانم وي او نارینه سټاف مو چې په هغې کې د هغې کالج پرنسپل هم شامله وه، هغوی شهیدان کړل. او د دې سره د 16 دسمبر هغه زوړ غم بیا تازه شو او د هر چا زړه سوری شو چې الله پاکه هغه مخکنی 51 سال پهلے غم 16 دسمبر 1971 هم د خپل رونو د لاسه را رسېدلی او دا بل غم هم د خپل رونو له لاسه را ورسېد. او بیا په دسمبر 2022 کې یو بل مصیبت دا وشو چې پاکستان یو طرف ته اقتصادي طور د زوال شکار شو، بل طرف ته اخلاقی طور د زوال شکار شو او د پاکستان ټول مشران او کشران کنزلو ته خپل کلچر وې او هیچ چاته په کنزلو کول ځان بد نه ښکاري. برداشت مکمل ختم شو، د مشرانو عزت مکمل ختم شو او په دې کې د سیاسی لیډرانو ډیر زیات رول دی چې خپل کشران بې سره کړل. خو د دې نه بله غټه خبره د دسمبر په میاشت کې دا وه چې د پاکستانی فوجونو یا د پاکستانی فورسز د خپل افغانی رونو سره جنگ جوړ شو په چمن بارډر باندې. گویا کې یو طرف ته مشرقي بارډر زمونږ غیر محفوظو، بل طرف ته اندرونی طور زمونږ ارمی پبلک سکول غونته کې اداره غیر محفوظه وه، نو اوس زمونږ مغربي بارډر هم غیر محفوظ شو. ویدار سانحو نه پس سانحې په دسمبر کې په موږ راځي. وی د دې نه به د خبر کم او خیال سړي وي چې پاکستان به حیثیت پاکستان د تنزل شکار دی او پاکستانی به حیثیت پاکستانی د ترقی شکار دی. وی دا سوای دا خو کنټراسټ دی. وی نه، پاکستانی قوم کې که د مشران دی او که کشران دی د هغوی په ذهن کې دا ایم او دا مقصد دی چې موږ به څنګه ګرو کیږو، اس لیے ہم انڈیویژولی گرو کر رہے ہیں، منگا انفرادی طور ترقی کو، جبکہ ہمارا ملک کلیکٹولی زوال کی طرف جا رہا ہے اور زمنگ ملک بحیثیت مجموعی زوال طرف روان دی.
وی د دې یارډ سټیک راته وښیه. وی د یو ملک د ترقۍ پته د دې نه لګي چې د دې کرنسي څومره مضبوطه ده، نو ستا پاکستاني روپۍ هره ورځ په ښکته روانه ده. دویم یارډ سټیک دا دی چې ستا پاسپورټ څومره قیمتي دی، نو د دنیا د کمزورو ملکونو نه هم ستا پاسپورټ ښکته لاړ. او دریم په میډیکل کې انفینټ مارټرټي چې ورته وایي چې ماشومان څومره مري د پیدایش نه پس په ړومبني عمر کې، دې ته انفینټ مارټیلیټي وایي. او د دې نه د یو ملک د ترقۍ او د صحت د نظام پته لګي، نو ستا انفینټ مارټیلیټي د افغانستان غوندې جنګ زده ملک نه زیاته ده. نو دا درې واړه یارډ سټیکس، دا درې واړه پیرامیټرز، دا درې واړه اقدار چې ته ګورې دې نه پته لګي چې ستا پاکستان په تنزل دی. البته پاکستانی افراد په ترقۍ دي. د پاکستانی سیاستدان سره چې څومره مال دی دوره د اوباما سره هم نشته. پاکستانی سروسمین چې هغه نوکر دی د هغه سره چې څومره پیسې جمع کړي دي او د هغه څومره تنخواه ده دومره د ترقي یافته ملکونو د نوکرانو هم نشته. او پاکستانی دغه ته ایلیټ کلاس ته چې کوم فیسیلیټیز دي دا د یو غټ ملک ته د یورپ یو غټ ملک ایلیټ ته هم دا فیسیلیټي نشته. نو ته ویلی شي چې د پاکستان په باره کې چې دا قول چا ویلی دی چې this is a poor country of rich people، دا یو غریب ملک دی خو د دې خلق ډیر مالدار دی او د خلقو ټول سوچ خپل ذاتی مفادو ته دی او د هغې دپاره هره لار استعمالی. هغه یو مشر ویلي و چې د دې حالاتو ذموار د 50 سال نه چې د چا عمر زیات دی، 50 سال خواوشا چې د چا عمر دی، دا کسان ذموار دي ځکه چې دوی د پاکستان په ترقۍ توجه نه ده ورکړې، د خپل ذات په ترقۍ توجه ورکړې وه. د دې وجې نه دوی ذاتي طور ګرو شو او پاکستان عملی طور، اخلاقی طور او اقتصادي طور کمزوری شو. وی دا کار زمونږ سره ولې وشو؟ وی مونږ ځکه پسې قرآن راواغست او په قرآن کې صورت نساء کې یوه خبره چې په 29 نمبر آیات کې وه هغه مونږ وکته. نو په هغې کې دا و یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مؤمنانو خپل مالونه په آپس کې په غلطه طریقه مه خورئ. نو موږ چې په پاکستانی کلچر او په پاکستانی تهذیب او پاکستانی روایتونو نظر واچاو نو ټول مشران دی کو کشران دی د یو بل مال په ناجایزه طریقه خوري او په هغې کې ټولو نه په ټاپ رشوت دی چې رشوت اخلي. رشوت ها عمل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې الراشی والمرتشی کلاهما فی النار، چې څوک یې اخلي څوک یې ورکوي تر دې پورې چې څوک په منځ کې دلالي کوي دا جهنمیان دي. او د حرام مال ایکسټریم حرام چې دي هغه رشوت دی چې هغه زمونږ په ملک کې ډېر عام دی. وی د دې ستا سره څه ثبوت دی؟ وی چېرته چې ادارې سروې کوي نو اوس چې کومې ادارې سروې کړې ده او هغې خپل ریپورټ پیش کړی دی نو د پاکستان 4 واړه ضلعې 4 واړه صوبې په مختلفو مدونو کې په مختلفو ادارو کې کرپټ قرار کړي دي، کرپټ ترین. په یوه صوبه کې وایي دلته پولیس کرپټ دي، په بله کې وایي دلته عدلیه کرپټ ده، په بله کې وایي دلته تعلیمي نظام کرپټ دی. خوله به د باندې راشي او خفه به شي چې یا خدای پاکه په موږ کې چېرته سم سړی شته که نه. وی چې دا رشوت چې دی دا چې هر هغه کار چې په هغې تا ته تنخواه میلاویږي او د هغې نه علاوه د هغې کار په کولو باندې ته پیسې اخلي دې ته رشوت وایي. دا که د هدیې په صورت کې ادا که د غیر روایتي کانې په صورت کې. د دې وجې نه زمونږ اکثر افیسرز ټایپ خلق په دې فخر کوي چې نن موږ د پلاني میلمانه او زبردست ګډې روسټ کړی او غټ ماستو کټوۍ یې راوړې وې او په دې موږ ته ځان بد نه ښکاري، حالانکه د رشوت په ډیفینیشن کې غیر روایتی دعوت اور هدیه قبول کرنا هم راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم کلاو فرمایلو هدایا الامام غلول، هر هغه سړی چې هغه په یو پوسټ باندې شي او مشر شي هغه ته چې څومره
هدیه میلاویږي، ګفټس میلاویږي، دا خیانت دی، دا رشوت دی. نو تا ته کو په دې صورتحال کې کاغه جنریټر میلاویږي، کاغه فریج میلاویږي، او کاغه ستا د کمرې دغه څوک کوي، هغه سامان به پکې اچي، فرنیچر راوړي، دا ټول رشوت دی. او دا رشوت چې دی کله چې هغه یو صحابي د رسول الله په زمانه کې راغی او ریپورټ راوړ چې دا پیسې ما د حکومت یا د سټیټ لپاره حاصلې کړي دي، دا د سرکار مال دی او دا د بیت المال دی، او دا نور چې دي دا زما ذاتی دي، ځکه دا ماته ایز ا ګفټ راکړي شوي دي. نو حضور منبر ته وختو او دا الفاظ وی چې دا سړی د خپل مور پلار په کور کې کینی، بیا دې ته ګفټ میلاو شي. د دې نه دا پته ولګېده چې کم خلق په سرکاري کرسۍ ناسي هغو ته څومره ګفټس میلاویږي، دا سرکاري امانت دی، د دې ذاتي استعمال چې دی دا په رشوت کې راځي. دیو جن فرمایلو چې کله ته رشوت کې نو د دې رشوت مال اخلي، نو د دې کو ته خورې په دې کې و برکت نه، او کدا ته صدقه کې نو تا ته په ثواب نه میلاویږي، اکدا تا په میراث کې پرېښودو نو خپلو بچو ته دی د جهنم ایندن یا د جهنم اور پرېښودو، دا د هغې دپاره اور دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې په کم قوم کې رشوت عام شي هغې بزدله شي، به حیثیت قوم بزدلي په هغې قوم کې راځي چې د هغې افسران رشوت خوري. او حضرت ویلي چې کم سړی د خپل جایز تنخواه نه علاوه نور څه د خزانې نه اخلي، دا خو یا خائن دی او یا چور دی. دی وجه نه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په خپل وخت کې د رشوت اغستو سخت سزا مقرر کړې وه. نو رشوت چې دلته عام دی نو موږ ته د مصیبتونو یو جرړه رشوت دی. دویم آیات چې موږ ولیدو نو موږ په سورت نساء کې کاته، نو په سورت نساء کې 58 نمبر آیاتو پاغې کې لیکلیو ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، الله تاسو ته حکم کوي چې تاسو امانتونه اهل خلق لور کوي، افیشینټ خلق لور کوي، کمپیټنټ خلق لور کوي. نو د دې موږ خلاف ورزي وکړه، نو موږ په خپلو ادارو کې نا اهل خلق پوسټ کړل، او چې کله ته د سیاسي مفادو دپاره یا د عصبیت یا د محبت په بنیاد باندې یو سړي د نوکري ورکې او هغه د هغې اهل نه نو بیا به هغه اداره تباه کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نور هم ایکسپلین کړی وه، اذا وسد الامر الی غیر اهله، کله چې د یو ډپارټمنټ هیډ چې دی هغه نااهله سړی، هغه ډاکټر یا د هسپتال په ډاکټرۍ نه پوهیږي، هغه استازي وړو ته په پړایۍ نه پوهیږي، هغه انجینری او هغه په ټیکنیکل کار نه پوهیږي، نو که هغه ته پی ای حواله کې نو په روزانه به اربونو نقصان کوي، که هغه ته پاکستان ریلوی حواله کې نو په روزانه به د کروڑونو نقصان کوي، او که هغې ته سټیل میل حواله کې نو روزانه به په اربونه په کروڑونو نقصان کوي. کله چې ته د کیپیسټۍ نه زیات نوکران په یو ځای کې او کله په کابینه کې ستا د وزیرانو دومره تعداد چې بل یو وزیر په باره کې ته وایي چې دا وزیر بې محکمه دی، یعنې دی صرف تنخوالي محکمه یې نشته، نو بیا اذا وسد الامر الی غیر اهله ان تؤدوا الامانات الی اهلها، دا دواړه شرایط ته نه پوره کې نو حضور ویلو فانتظر الساعه، بیا د قیامت په تمه شه. نو د قیامت په تمه یو، د دې وجې نه زمونږ پی ای تباه ده، زمونږ ریلوی تباه دی، زمونږ سټیل مل تباه دی، زمونږ واپډا تباه ده، او دا په قومي خزانه باندې لګېدلي دي. د دې وجې نه زمونږ په جیبونو کې په ذاتي اکاونټونو کې پیسې ډېرې دي، خو د سټیټ بینک په اکاونټ کې پیسې نشته، او هر څوک وایي چې دا بینکرپټ کېدو والا دی. دا ځکه موږ په دې بد حالت ته راورسېدو چې موږ د صورت نساء آیات نمبر 58 نو فالو کړی، او الله موږ ته پای کې ویلو چې ان تؤدوا الامانات الی اهلها. بیا چې موږ د قرآن پاڼې اړولې په صورت نساء کې 85 نمبر آیات لرالو، وایي کې موږ ته ویلو من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها، چا چې ریکمنډیشن وکړو، چا چې سفارش وکړو، صحیح سړی ریکمنډ کو، د هغه د نیکو اجر کې به ردی صحیح. موږ چې پوسټینګ کو نو پای کې موږ لیکو مسټر سو اینڈ سو از ریکمنډډ فار سچ اینڈ سچ پوسټ،
پلانې موږ ریکمنډ کو، دې ریکمنډ ته شفاعت وي، دې ته سفارش وي چې دې په دې پوسټ باندې ولګي. نو که تا صحیح سړی ولګاو نو هغه کو په ازای کې دې ولګاو، کا په سیکیورټي کې په انټرنل یا په ایکسټرنل سیکیورټي کې او کاغه په عدلیه کې او کاغه په انتظامیه کې، نو د دې اجر به خدای پاک تعالی درکوي. خو ومن یشفع شفاعتا سیئه یکن له کفل منها، خو چا چې غلط سړی ریکمنډ کو د یو پوسټ دپاره او هغه پایلټ نو چلول نه ورته تا ورته جاز حواله کو، هغه ډرایور نه و تا ورته امبولینس حواله کو، نو که هغه اکسیډنټ وکړه سورلۍ مړې شوې نو فله نو په ده لپاره وسي یکن له کفل منها، د دې سورلو د مرګ به بیا ته ذموارې. نو ته خپل ګاډي له ستا موټر چې زیاده په 60-70 لاک پکېږي هغې له غلط ډرایور نه نیسې، خو خپل ملک له چې د هغې د سره قیمت نه معلومیږي دومره ډېر قیمت دی، هغې له ډرایور چې نیسې، که هغه د صدر په صورت کې، که د وزیر اعظم په صورت کې، او که هغه د انټرنل او که د ایکسټرنل سیکیورټي په صورت کې هغه چې کله اهل نه نو که ستا ملک وجنګاو هغې اکسیډنټ وکړو د هغې به ته ذموار نه. مطلب دا چې ستا د ملک قدر ستا سره د خپل ګاډي نم زیات نشته، ستا ګاډي له ته صحیح ډرایور نیسې، خو ملک له ته یحیی خان په شانتې صدر نیسې چې هغه صرف د خپل ذاتي انا په بنیاد باندې د 71 د حادثې د نن نه 51 سال پهله چې وشوه د هغې ذموارو. وی شفاعت او سفارش چې دی کل من اعان غیره بقول او فعل فقد صار شفیعا، د یو سړي دپاره د عملا سووي یا د وینا وکړه یا د اشاره وکړه هغه د ریکمنډ کو، ته اوس د هغه سفارشي. نو کم سړی چې د غلط کار سفارش وکي نو وی چې یو حدیث دی من اعان علی قتل مؤمن بشطر کلمت، یو سړي سفارش وکړه اشاره قدر ته وکړه یا یو خبر یو حصې قدر ته وکړه چې دا پلانې وجل غواړي او هغه چا وواجو نو القى الله مکتوب بین عینیه، د قیامت په ورځ باندې دا سفارشي سړی چې خدای ته مخامخ کیږي د ده په دې تندي به یې لیکلي آیسم من رحمت الله، دی د خدای د رحمت نه نا امیده دی، دی د خدای د رحمت نه مایوسه دی. نو کم خلق چې غلط ریکمنډیشن کوي او غلط خلق ریکمنډ کوي او غلط کسان اپوینټ کیږي د هغې د وجې نه بیا تنزل واقع کیږي. د دې وجې نه زموږ ذاتي ټرانسپورټ سیسټم ښه ټیک روان دی، خو زموږ سرکاري ټرانسپورټ تباه دی. زموږ ذاتي ادارې که هغه د هسپتالونه دي که هغه تعلیمي ادارې دي هغه ښه ټیک په ګټه کې روان دي، خو زموږ سرکاري ادارې په ګټه کې نه دي روان، ځکه چې موږ یو ړومبنی مخالفت د الله د کلام د آیات نمبر 29 کړی دی چې لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، موږ هغې دپاره رشوت یو خپله ذریعه ګرځولې ده او موږ په خپلو دفترو کې بره لیکلي چې راشي والمرتشي کلاهما فی النار، لیکن د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په شانتې موږ راشي افسر ته د سزا هیڅ نظام نه دی جوړ کړی او هغه له موږ هیڅ سزا نه ده ورکړې. د دې وجې نه رشوت زموږ سره عام شو نو زموږ ادارې تباه شوې. او بل طرف ته الله تعالی موږ ته ویلو په سورت نساء په 58 نمبر آیات کې ان تؤدوا الامانات الى اهلها، چې تاسو پوسټونه صحیح خلقو له ورکوئ. نو موږ د غلطو خلقو سلیکشن وکړو نو هغې زموږ گاډی وجنګاو. او دریم نمبر ګناه چې د سورت نساء 85 نمبر آیات کې هغې موږ ته ویلو چې ومن یشفع شفاعتا سیئتا، موږ غلط خلق ریکمنډ کو، چې کله خلق غلط خلق ته ریکمنډ کې نو د هغې به غلط انجامي او د هغې به بیا غلطه نتیجه راخیږي. نو موږ پاکستان تباه د دې وجې نه دی. 3 سانحې خو موږ ولیدې، یو 1971 والا سانحه، یو 2014 والا سانحه، یو اوس د 2022 کې چې زموږ د افغانیانو سره کم جنگ شروع کیږي. الله دې خپل رحم وکړي. کو موږ خپله اصلاح وکړه نو ټیک ته، کو موږ اصلاح ونه کړه نو الله په خپل کلام کې وایي وان تعودوا نعد، که تاسو بیا ورانې کوئ نو موږ به سزا بدله بیا درکو. الله دې زموږ قوم او زموږ ملک د دې سزا نه بچ کړي. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین.